اوم نمبر د دې بد خاصله چې دی هغه ګیره کټ کول او ګیره چې د هغه خرول. ګیره کټ کول او خرول دا هم د قوم لوط عملو. د هغې نه مخکې چا هم چې دی ګیره نه وخرولي، چا هم چې دی ګیره نه وخرولي. کو غیر مسلم کافران به مشرکان به د هغوی به هم ګیرې وي. د قوم لوط عمل مخکې لواتت ذکر شو. نو دې کې یو کس داسې و چې دغه ټوله سرمایه او دغه چې آمدنو د دې نه د لواتت د وجې نه نو چې عمر یې ډېر شروع دغه چې دی پیسې ورته ضرورت ورته راغی، چا ورته توجه نه ورکوله. نو شیطان وله راغی. مخکې مونږ ذکر کړي چې شیطان په داسې موقعو باندې ډېر ښه کار کوي. نو هغه ورته راغی ویل ولې خفې ویل دغه شان د پیسو ضرورت دی، پیسې نه میلاویږي. وایي زه به درته عمل وښیم د هغې سره به درته پیسې میلاو شي. ویل څه؟ ویل دا ګیره دې وخروه. نو ویل بیا به چې دی واپس به درته د خلکو توجه راواوړي. نو هغه چارې راواخېسته او ګیره وخوړه. نو بیا خپل ځان چې دی هغه ورته ښکلی ښکارېدو. نو اوس هم چې څوک ګیره خروي نو دا د دغه قوم لوط په دغه عمل باندې روان دي. یا کټ کوي نو دا هم په دغه دا د دې عمل و د دې نه مخکې چې دی چا داسې عمل نه و کړی.